بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر. دا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے روایت تھی، فرمائی یو اعرابی مخ تراغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضور صلی الله علیه وسلم په سفر کې، فاخذ بخطام ناقته او بزمامها، نو هغه اعرابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخي پیزوان اونیو او بزمامها یا واگی اونیو. ثم قال بیعوی یا رسول الله او یا محمد، یعنی یہ اوی چه اے دا اللہ رسول او یہ اوی چه اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بما یقربنی من الجنتی، ما تا خبر راکا دا آغی سیزو چه اغما جنت تا نزدی کئی، وما یباعدنی من الناری، او دا آغی سیز خبر راکا چه اغما دا اورنا لری کئی. قال فرمائی راوی فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادرید او خپل اوخه د مخ کتلون منع کړه. ثم نظر فی اصحابه، او بیا خپل ملګرو ته وکتل. ثم قال، او بیا فرمایل لقد وفق او لقد هدی، دتا توفیق ورکړی شوی دی یا دتا هدایت کړی شوی دی، یعنی بهترین سوال وکړو. او داسې سوال هغه څوک کولی شي چې هغه ته د الله پاک د طرف نه توفیق ملو شوي یا هدایت ورته نصیب شوي، نو هغه داسې سوال کولی شي. یعنی په سوال کولو باندې، په داسې قسم سوال کولو باندې د هغه تعریف وکړو. قال کیف قلت، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اعرابینا دوباره پوښتنه وکړه، تا څنګه وی؟ دوباره دا سوال ووایا. قال فاعاد، راوی فرمایي اغا اعرابی دوباره اغا سوال بیان کر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، تبد اللہ عبادت کے او اغسر بحث چیز شریک نہ جوڑے. وتقیم الصلاة، منز بقائمے. وتؤتی الزکاة، زکاة بورکے. وتصل الرحمہ، او رشتہ داری با پالی، رشتہ دار سر بخسلوک کے احسان بو سر کی. ندا کارون بتا جنت نزدې کوي او د جهنم نه بدی لری کوي. دعی الناقتا، اوخه پرېږده، یعنی ستا د سوال جواب پوره شو. رواه مسلمون، دا حدیث مبارک امام مسلم نقل کړی دی. پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته په نږدې کوونکو کې او د جهنم نه په لری کوونکو اعمالو کې صرف د توحید، د منځ د قائمولو، زکات ورکولو او د رشتہ دارۍ د پاللو، یعنی د صله رحمه ذکر وکړو. یعنی د روزې او د حج ذکر هم نک پدې کې. د دې دا مطلب نه چې بالکل بس عمده سلور خبرې کافی دي او د دین علاوه چې کوم فرایض او واجبات دي نو هغه غیر ضروری یا غیر اهم دي. دا مطلب د دې بالکل نه دی. او چې څوک داسې غنی نو هغه د دې حدیث مبارک په صحیح
مقصد او مطلب باندې نه پوهیږي. او کم کسان چې د احادیث مبارکه علم حاصلول غواړي نو اغیل پکار دي چې همیشه دا اصول مخ ته کېږدي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال د امت د پاره هغه د یو انتهایی مهربان استاد او تربیت کوونکی دی او د انتهایی مهربان او مینناک استاد طریقه داوی چې هغه د موقع او د وخت مناسب تعلیم او راهنمایي کوي. کم وخت د کم خبره زیات ضرورت وي او زیاته مناسبه نو هغه خبره کوي او تمام تفصیلات په یو وخت کې په یو موقع کې نه بیانوي. او چې کم طالب علم وي نو مهربان استاد او تربیت کوونکی چې وي هغه د طالب علم ضرورت او حالات ته هم ګوري چې هغه ته د کوم اعمالو زیات ضرورت دی. نو په دې وجه په احادیث مبارکه کې داسې قسمه خبري هغه ډېر زیات دي چې د اوقات په مناسبت سره د موقع په مناسبت سره د سوال کوونکی مناسبت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب فرمایلی دی. د صحیح مسلم یو بل روایت دی هغه کې عمده حدیث نقل شوی دی او هغه کې اخره کې دا جمله ده چې کله دا اعرابي د باندې والا سړی هغه واپس شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ک په دې خبرو باندې دی مضبوطیا سره عمل کینو جنت ته بلاړ شي. په دې حدیث مبارک کې دا خبره معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مهربانو او څومره رحم دلو او مینناکو په سفر کې او په اوخه باندې سورو او روانو او په دغه دوران کې یو بالکل ناشنا سړی ناپېژنګلو سړی او هغه هم د باندې مخې ترازی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخي واګي یا پیزوان هغه نسی او ادریږي او سوال کوي چې ماته داسې خبرې وکړه چې پای باندې ځان معلوم جنت ته نږدې شم د جهنم نه لرې شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په دې طرز عمل باندې ناراض نشو د خفګان اظهار ونه بلکې د هغه سوال کوونکی او د هغه د دینی حرص او دین سره د مینې او د آخرت د فکر حوصله افزایی وکړه او د خپل سفر ملګرو ته او فرمایل چې دا دته توفیق ملو شوی دی دته هدایت نصیب شوی دی ځکه داسې سوال کوي او بیا د هغه چې کوم سوالونه هغه دوباره خپل ملګرو ته هم وورو چې دې داسې سوال کوي یعنی په هغه باندې دوباره هغه سوال بیان کړ. او بیا په آخر کې وته فرمایل چې اوس اوخه پرېږده یعنی ستاسو سوال جواب دا مکمل شوی دی. نو دا انتهایی مهربانی انتهایی شفقت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.